او درېمه خبره ده چې کوم انسان درود شریف په کثرت سره وي، په درود شریف په کثرت سره، نو یاد ساته چې د ده په مال کې به هم برکت وي. چې کوم یو سړی وي چې زما په مال کې د برکت پیدا شي یا مال د الله ښکلی رزق راکړي، ترتیب دې الله برابر کړي، نو هغه دې په کثرت سره درود شریف وي. خو یاد ساتئ وګورئ اکثر بعضې کسان کاري صاحب ماله وظیفه را، یا مفتي صاحب ماله وظیفه را، یا بل عالم له ورشي ماله وظیفه را، پیر صاحب له ورشي ماله وظیفه را. که ګوره یو انسان چې د خپلو معاملاتو خیال نه ساتي که نه، او یا د حقوق الله او د حقوق العباد خیال صحیح طریقې سره نه ساتي، نو په وظیفه به د څنګه عمل کوي؟ یو هسې زه تاله مثال در کوم، ته راغلې چې ماله وظیفه راکړه، ما ته د قرآن یو وظیفه درکړله، یا چې څنګه پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي، او ته راولګېدې هغه وظیفه دې زما نه غوښتله، خو ته لمونځ اودس نه کوې. داسې مثال در کوم، اوس هغه کس چې کوم کس وظیفه غواړي هغه د سهار لمونځ نه پاڅي، د غرمې لمونځ نه کوي، د مازدیګر یو مونځ قدر هغه نه کوي، بېلمازه ګرځي که نه، نو د ده به څه وظیفه عمل وکړي؟ وظیفه به د ده څه اثر وکړي؟ زه دا خبره تاسو ته کوم. نو کوشش کوئ چې د دې خبرو به هم خیال ساتئ، د هغې نه بعد به یې الله دغه کړي انشاءالله.